د ملکن تاڼه ادبي ټولنې د انتظام لاندې یو ښکلي دستوره ترسره شوه چې پکې د انجمن ترقي پسند پښتو ادب سالار سلیم راز مشر میلمه و. دستوره کې د شاوخوا قلمکارو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. د دستورې په مهال د علي محمد شاهید مجموعه د کربلا شاهسوار د خلیل الرحمن خلیل د مینی نړۍ د پروفیسر فضل کریم ناشاد ټپې د تصویرونو سره د فضل معبود صایم د ارواخاد اقبال جان ژوند او پن او لړی او وریزي په باقاعده توګه پرانیسته وشوه. د مختلف ټولنو قلمکارو په لیک شوي کتابونو مقالې او نظمونه وړاندې کړل. غونډې ته مشر میلمه سلیم راز خپل وینا کې ویل چې د خپل ژبې او ادب خدمت کول د پړډګه کوي چې قلمکار په خپل پښتنه ژبه ورکمین دي. په دې کې د نظمونه په دې دغه پکې چې په دې قوم معاشره د اصلاح په کوشي په دې کې چې کوم دی د ظلم زیاتی د غندنه په کوشي او د مظلوم مرسته په کوشي تقریبا ټول شاعران په دې حواله باندې زیات نظمونه په دې کتابونو کې لیکلي. کتاب چې دی د ژوند یو ډیر اهم جز دی او د انساني ترقۍ کې چې دی نو د کتاب کردار چې دی دا مسلم دی او مونږه د ترقۍ نه چې مونږه پاتې یو نو د دې غټه وجه دا ده چې په مونږه پښتنو کې سپیشلی د تعلیم ډیر زیات کمی دی. نو خدای دې وکړي چې د کتابونو سره شوق پیدا شي. دستوري ته ویناوال وویل چې د ادبي مجموعې د چاپ کېدو سره به د پښتو ادب لمن نور هم خوره شي او د لوستونکو تنده به هم ماته شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، تاڼه وایزی، مالکن.